بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه تاسو ته د جناتو د شیطانانو په باره کې یو څو اهمې خبرې ذکر کوم او د هغو لږ شان تعارف درته کوم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. جنات او شیطانان په انساني فطرت کې یو داسې مخلوق دی چې دوی موږ سره د ډېر وخت نه پاتې کیږي او زموږ د ژوند سره د هر پړاو او اړخ نه اړیکه لري. دوی موږ ته دومره نږدې دي چې زموږ په کورونو او وینو او ذهنونو کې دننه شتون لري. دوی زموږ په افکارو، خوبونو او خیالاتو باندې اثر کوي. دوی زموږ په ډېرو حصو کې ګډون او شتون لري. په ځمکه، په دریاب، په هوا کې، مړه په هر څه کې، په هر ځای کې د انسانانو سره یو ځای دي. دوی کله نه کله د ښکلا، د پیرې، د بزرګۍ جامه اغوندي او کله د مسجد او تر محراب تر څنګ اوسیږي. خو اکثر دوی د بدو کردار او خلکو رهنمایي کوي او د هغو ته چې کوم دی لاره سیده کوي. دوی زموږ د نظر نه پټ دي خو دوی اکثر زموږ سره یو ځای وي. موږ د دوی اصلي شکل نشو لیدلی خو دوی کله نه کله د پیرانو، د مارانو او د تورو سړو او د سپو یعنی داسې عجیب نورو شکلونو باندې چې کوم دی څرګندېږي او ښکاره کیږي. دوی انسان ګمراه کوي، زموږ ذهنونه غلا کوي او فساد خوروي او دوی اکثر د جادوګرو خلکو مرسته کوي، عوام بېلارې کوي، د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي پیدا کوي، جنګ جګړې دپاره دوی اکثر سبب ګرځي. تاریخ د جناتو او شیطانانو د دروغو نه ډک دی. په قرآن او حدیث کې د دوی مفصل ذکر موجود دی. شیطان د انسان ازلي دښمن دی او شیطان تر ټولو مخکې حضرت آدم علیه السلام د جنت نه ویستی و. د هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې انسان د دوی وسوسو ښکار دی، د دوی د دوکو ښکار دی. خو الله تعالی خپل مخلص او نیک بندگان دوی د شر نه بچ ساتي او ساتلی دي. الله تعالی فرمایي چې شیطان ډیر کمزوری دی او الله پرې مومن انسان ته تل کامیابی ورکړې ده او د شیطانان او پیریان دوی دوکې اکثر د دوی دوکو چې کوم دی اکثر انسانان غولولی دي. د دوی پیژنګلو ډیره ضروری ده. د دوی د غلطو نه ځان ساتل ډیر ضروری. کني انسان په ژوند کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ کېدی شي. قرآن او حدیث د شیطان د چلونو بیان ډیر مفصل او واضح کړی دی چې انسان ته پته ولګي چې دا د انسان څومره لوی دښمن دی. او اوس به د جناتو څه لږ شان تعارف وکړو چې جنات څوک دي او څه کوي او د څه نه پیدا دي. د انسانانو او د فرښتو ترڅنګ جنات د مخلوقاتو یو جدا دنیا لري، یو جدا طبیعت لري، یو جدا فطرت لري. خو جنات د انسانانو سره په ډېرو څیزونو کې شریک دي. انسان هم عقل لري، پیریان هم عقل لري. انسان ژوند لري، روح لري، پیریان هم ژوند لري، روح لري. انسانانو کې هم ښه عمل والا بد عمل والا شته دی، پیریانو کې هم ښه عمل والا بد عمل والا شته دی. انسان ته هم په عبادت باندې حکم شوی دی او پیریانو ته هم چې کم دی په عبادت باندې حکم شوی دی. ځینې خلک د پیریانو د وجود نه انکار کوي خو داسې عبث دي ځکه چې الله رب العالمین په خپله فرمایي انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم. د سورة اعراف 27 آیات دی. الله رب العالمین فرمایي چې یقینا شیطان و هغه قوم تاسو له هغه ځایه ویني چې تاسو هغوی نه وینئ. د جناتو حقیقت څه دی؟ جنات د څه نه پیدا دي؟ الله تعالی دا خبره ډیره واضحه کړې ده چې جنات د اور نه پیدا دي. سورة هجر 27 نمبر آیات دی. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. او بیا الله تعالی فرمایي وخلق الجان من مارج من نار. سورة رحمان 27 نمبر آیات دی. جنات الله تعالی د اور د شعلو نه پیدا کړي دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي مارج هغه اور ته وایي چې پکې شغله او لوګي دواړه یو ځای
او امام نووي رحمت الله علیه شرح صحیح مسلم کې د مارج دا معنا کړې ده چې د اور هغه شعله هغه اور ته ویلی شي مارج چې په هغې کې شعلې او لوګی ګډوډ وي. اوس موږ یو اعتراض کوو، انسان ذهن کې اعتراضات راځي، نو اوس دا اعتراض ذهن ته راځي چې اور خو ډېر خطرناک دی، نو څنګه له دې نه داسې مخلوق پیدا شو چې ژوند هم لري، عقل هم لري، روح هم لري؟ دا ډېره عجیبه خبره نه ده چې د اور نه د داسې مخلوق پیدا شي چې هغه ژوند هم لري، عقل هم لري، روح هم لري. نو جواب دا دی چې هلکه الله رب العالمین په هر څه باندې قادر دی. الله رب العالمین هر څه کولی شي. دا ګرمې اوبه نه دي، دا ګرمې اوبه هم د اوبو او د اور نه پیدا دي، خو بیا هم نرم طبیعت لري. همدارنګې رڼا او د برېښنا جوړښت یعنی دا هم چې کوم دی د اور نه پیدا شوي دي. او یو شی یوازې د اور نه پیدا شي یو شان کیفیت لري، د خاورې نه پیدا شي بل شان کیفیت لري، د اوبو نه پیدا شي بل شان کیفیت لري. خو چې کله دا درې واړه اور، اوبه، خاوره یو ځای کې د دې نه بل شان شی جوړېږي. دا خو الله رب العالمین په دې شیانو باندې قادر دی، هر څنګه د هر څیز نه هر څنګه شی جوړولی شي. همدارنګې انسان هم چې کوم دی د خاورې نه پیدا دی، خو بیا هم عقل او روح او ژوند لري. دا څه عجیبه خبره نه ده، د الله رب العالمین قدرتونه دي. بیا په دا اعتراض خو ښه نه دی، خو دا اعتراض پکې راځي چې جنات د اور نه پیدا دي، خو بیا الله رب العالمین چې کله حکم دی سجدې کړی نو بیا خو دا حکم سجدې حکم چې کوم دی دا خو فرښتو ته شوی و، فرښتو ته شوی و، دا کې خو شیطان نه و داخل. نو بیا الله رب العالمین شیطان له چې سزا ورکوي او ذلیل یې ګرځولی دی، رسوا یې ګرځولی دی، نو دا خو هسې سزا ورکوي، هسې بې ځایه چې کوم دی ذلیله ګرځولی، ده ته خو سجدې حکم نه وشوی. نو اصلي خبره دا ده، جواب دا دی چې الله رب العالمین ابلیس شیطان ته د سجدې حکم کړی و چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. الله تعالی فرمایي فسجدوا الا ابلیس. ترجمه د دې دا ده چې سجده وکړه ملائکو ټولو، خو ابلیس ونه کړه. د دې نه دا معلومیږي چې شیطان ته هم د سجدې حکم شوی و. بل اعتراض دا راځي چې جنات او شیطانان د اور نه پیدا دي، نو بیا چې الله رب العالمین په اور باندې سزا ورکوي، دا خو دا اور خو دو ته نقصان نشي ورکولی، ځکه دو خو د اور نه پیدا دي. د هغې جواب دا دی چې داسې خو انسان هم د خاورې خټې نه پیدا دی. ته منډه انسان په خاوره ووله، په خاوره کې ښخ کړه، ساتې وځي که نه تې وځي، تکلیف وررسوي که نه، دا خو د الله رب العالمین قدرت دی. همدارنګې څرنګې انسان نه په خټو ورکولو یعنې په خټو ویشتلو سره، په لوټه ویشتلو سره تکلیف راسي، دارنګې به جناتو له الله رب العالمین په اور سره سزا ورکوي. او بله دا خبره ده، جنات خو څه حقیقي اور نه دی، بلکې دا یو جسم لري. نبی علیه السلام فرمایي یو شیطان ما ته ښکاره شو، ما دا غوښتل چې زه تاسو ته هغه شیطان وښیم، خو بیا ما ته د خپل ورور سلیمان علیه السلام دعا را یاده شوه او پرې مې ښودو. نو که هغه حقیقي اور وی یعنی جنت او شیطانان اور وی، نو نبی علیه السلام نیو څنګه؟ او د دې نه دا خبره هم ثابته شوه لکه څرنګه انسان جسم لري، همدارنګې شیطانان او جنات هم جسم لري، خو د جنات او شیطانانو ماده جدا ده او د انسان ماده جدا ده. انشاءالله را روانه ویډیو کې به مونږ دا ذکر کوو چې جنات او شیطانان کله پیدا شول، او چې جنات او شیطانان بوډا شي آیا دوباره ځوان کېږي، جوان کېږي که نه.